بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري نو منګه د عام د تعریف او د غیر اقسام نه بعد د عام الفاظ مون شروع کړو چې د عام الفاظ په دوه قسمه باندې دي بعض کولې سي دي چې د لفظ او د معنا ځوانو په اعتبار سره با عام یو بعض سي دي چې د لفظ په اعتبار سره به خاص او د معنا په اعتبار سره به عام مثال ته شو بیا وی عام وضعی یعنی بعض الفاظ د سیدی چې هغه د عام د پاره وضع شوی دي پنځه الفاظ دي من ما کلن کلما او نن سبق جميع نو من او ما په باره کې موږ دا خبره کړو چې دا عموم د پاره راځي د اصل وجه په اعتبار سره او د خصوص احتمال هم لري بیا په من او په ما کې دا فرق او چې من چې لند د ویلو قول لپاره او ما د غیر د ویلو قول لپاره چې لند راځي اینه بعد بیا موږ پرون سبق کې دغه خبره وکړه د کلو چې کلو چې لند د احاطه د ټول افراد لپاره او علی سبیل افراد نه علی سبیل شمول او پای کې موږ وی چې کل دا په اسماء باندې داخلي او په اسماء کې به عموم پیدا کوي او په افعال کې عموم دا بنئ او کلمه چې دا په افعال کې به عموم پیدا کوي او مثالونه د هر څه ذکر شو نن سبق کې د جميع ذکر دی چې په دې الفاظ عموم کې یو ټکی دی نه جميع دی جميع چې کنه دا واجبوي عموم الاجتماع یعنی په ډیرو افراد باندې دلالت کوي اجتماعا په ډیرو افراد باندې کې انفرادا نه لکه په کول او په دې کې فرق دی چې کولم ټول افراد راګیرولو په کول چې دا انفرادن کوي یعنی مطلب هر یو په منځله د بل باندې غیر او چې نه ودا او دغه چې جميع نو دا په ټول افراد باندې کې خو علی سبیل اجتماع واښو به معنی و دې مثالونه ذکر کړی دي چې سړی وای جميع من دخل هذا الحصن اولا فله من النفل كذا چې ټول هغه کسان جميع من دخل ټول هغه کسان چې دی قلعه ته داخل شول نو دا لپاره به دومره دونه انعامي او بیا پای کې لس کسان په جمع باندې داخل شول لسو کسان د لپاره به یو انعام وي د ټول لپاره وي او کچرتا یو الګ داخل شو یو داخل شو نو صرف اولنې چې دی کنه دی به دغه د سور دوی دی به انعام مستحق وي به اعتراض راغی چې لکه دغه غوتا جمع بین الحقیقت والمجاز وکړه دغه جميعا لس کسان په جمع داخل شو هغه په جمع باندې وینم ورکه او د لس کسان په جمع په یوازې وای داخل جو صرف اولنی لام ورکه نو دلته غوتا حقیقت والمجاز جمع کړل حقیقت او مجاز په منځ کې جمع جندا ناروا ده نه دلته ما عموم المجاز ولا معنا غسنه نو معنا مجاز ده نه مې چې کوم اول داخل شو لکه اول یو داخل شو یو ته بینامي او کله داخل شو هغه اول داخل شو دي کنه په جمع داخل شو دي نه ته بینامي او د دې نه غوړه ده چې دې سو ویل شي چې الګ کم کسې داخل شو نه بنري نو کله کسان داخل شول نو دا لګ نه راځي ځکه چې لس راغلي کو په جمع راغلي او که یو کس راغی نو دې لګه مطلب د ټول نه بهادر دی نو دې به انعام مستحق په طریقه ولا سره خدای چې کله دغه وکی د جميع ټکه وي ک کلمه د کله چې نه استعمال کړله نو بیا به هر د جنین دا به دغه ملويږي پورا لکه مطلب دی چې کل من دخل هذا الحصن سوق جمله داخل شو نو لپاره به نفل او لس کسان په جمع باندې داخل شول نو لسو ته جدا انعام ته دا ورکولېږي ځکه کل چې نه ناراضي علی سبیل الګه پوښوي او کمنی وي من چې من يدخلوا نو یو لس کسان داخل شول نو د یو په کې مینم دي ځکه چې یو داخل شو هغه لس داخل شول نو ځکه دې مزه کوی نو تاسو په جمع باندې خبره کوو ورانه وګورئ اوس وكلمة الجميع توجب عموم الاجتماع دون الانفراد او كلمة الجميع جدا دا واجبوي عموم الاجتماع نه عموم انفراد كما كان في لفظ كله لك څنګه چې په لفظ د كله کې ده ويعتبر جميع ما صدق عليه نو اعتبار وکولېږي ټوله هغه چې کوم باندې صادقيږي دا ما بعد وسلم مجتمعاتن معنی انده به یو بل سره مجتمع بوي یو کس سره مجتمع والنفل حتى اذا قال في سړی وي د امیر لخر امیر وي جميع من دخل هذا الحصن اولا فله من النفل كذا چې ټول هغه چې داخل شول دي دغه قلعه اول
نو د لپاره به دومره نفل وي دومره به انعام وي. فدخل 10 معا او لس کسان په جواب باندې داخل شول ان لهم نفلا واحدا بينهم جميعا لدو لپاره به یو انعامي او یو انعام به د لسو کسانو په منځ کې سوي مشترک وي. وساله کوي دا نفل جنان دا خو نه پیژنم ما ځنه پلته وي نه والنفل هو ما يعطيه الامام زائدا على سام الغنيمه چې په غنیمت کې د کومه حصہ را کنه دا غینه علاوه د دینه زیاتی کړي انعام چې د تکملوي نه هغه ته نفل وي زیاتی کړه هما يعطيه الامام زائدا چې ورکوي هغه امام د لره زائد په غنیمت پیسې باندې. فان دخل 10 معا کچره داخل شو لس کسان په جمع باندې په صورت الجميع يكون الكل مشتركا بين ذلك النفل الموعود نو دا ټول به مشترک وي په دغه انعام کې کوم چې وعده کړل شوی دا عملا بحقيقته د پاره چې حقیقت په د دې لفظ د جميع په حقیقت باندې عمل وشي او د لفظ جميع حقیقت نه راغله على سبيل الاجتماع عمومي اجتماع ده. وان دخلوا فرادا او کچریدو داخل شول یوازي يعني الاول یو داخل شو بیا بل داخل شو بیا بل او لس پورش ولو يستحق النفل الاول يستحق النفل الاول خاصه نو مستحق به اولنې کس د نفل صرف دلیل ولی عملا بمجازه چې د دې په مجاز باندې عمل لشي چې جميع دا دلالت کوي على سبيل الاجتماع او حقیقت او مجازا چې دا دلالت کوي په ټول افراد باندې على سبيل الافراد وان يجعل بمعنى كله چې دا جميع وګرځول شي په معنا د سمانه د کله باندې الګه پوښوي دی اوس وای کنه چې ته چې په جميع ټول داخل نو او د مې وینم ورکه یو داخل ځاله مون ټول نام ورکه نو دا غوته د حقیقت او د مجاز په منځ کې جمع راوسته بھائی دا ورس چلنه ما دغه وکړو دلته کې مې مجاز باندې عمل کړل وی واعترض عليه اعتراض کړل شوی دی په باندې بانه يلزم الجمع بين الحقيقه والمجاز حينئذ چې په دغه وخت کې په حقیقت او د مجاز په منځ کې جمع لازم شي والجواب جواب ده انه لا يستعار بمعنى كل بعينه چې استعاره لګنه نکړل شي د کل معنی بعینه نه غسته لانه كان كذلك كترجه سوی نو كان للكل نفل تام نو بیا بل هر یو د پاره نفل تام به پورا انعام به په صورت ما دخلوا ما په صورت دا چې کله داخل شوی یو ځای بل هو مجاز عن السابق بلکې دل کې دا مجازي معنی لري سابق في الدخول چې کم کس اولنې داخل جدا او مجاز ولا معنی ده واحدا كان او جماعه كاغه یو کډیر وي فيكون للجماعه نفل واحد نو بل جماعت لپاره یو نفل یو انعام کما هو للاول الواحد لکه څنګه چې دا اول لپاره وینم عملا به عموم مجاز لکه پوه شو به باندې چې په عموم مجاز باندې سره شي عمل راشي والاولى وغره خبره ده يقال چې دې ویل شي په جواب کې ان يقال چې ویل شي ان الغرض من هذا الكلام اظهار شجاعته چې د دې کلام د غرض سینه ده اظهار شجاعت بهادری ظاهر ولي والجلاله او کرواله فاذا استحقه جماعه باعتبار ظاهر معناه الحقيقي نو کچته مستحق شو د جماعت په اعتبار د دې سره چې دا حقيقي معنی ده نو فاستحقاق الواحد له نو د یو کس د پاره دا ټول یو کس د ټول انعام مستحق کېدل بطريق الاولى دا په طریقه اوله باندې بدلالت النص لانه في اظهار كمال الشجاعه ځکه په دې کې زیات ظاهر ول د شجاعت دي لکه پوښتنه به باندې اندوی کنه لکه د داخلك تیزی او بهادری کې د کچره کم کسان دي داخل او بهادری نو کله کسان داخل شو نو هغه ته به وینامي نو چې دالس کسان بهادران دي کوي که ته جدا داخل شو ټول ناول نو ده خو لګاته د په طریقه اوله سره د ټول په ملاويږي ځکه چې د ډیر زیات شجاع دي لکه پوښتنه به باندې دا صورت چې کله دوی جميع من هذا او وسو دی وی کنه کده کلوې په استعمال کو او د سوي چې کله من دخل هذا الحصن او بیا لس کسان داخل شو نو هر یو لسو تبع جدا جدا انعام بهر هر ملګری ته ویلوي وفي كلمه كل نو په کلمه کل کې يجب لكل منهم النفل واجبي کې برهاري او د پاره دلونه انعام يعني اذا قال دي سړي من كل من دخل هذا الحصن اولا كم کس داخل شو دي دغه قلعه اول فله من النفل كلام لبار بدمر دمر انعامي فدخل 10 معنا اولس کسان په جمع باندې داخل شول يجب لكل واحد منهم نفل تام دا هر یو د پاره پورا انعام وي ولي لان كلمه كل ذکر کلمه كل چې د سره پر راځي للاحاطه على سبيل الافراد د پاره د احاطه کول په ټول افراد باندې ټول افراد داخل فاعتبر كل واحد من الداخلين
نو اعتبار وکړه چې د هر واحد داخل کیدونکو نه کأن ليس معه غیر گویا کې چې د سره نور شته نه هو اول بالنسبه او دا اول په نسبت سره الى من تقلب من ذاك سن چې هغه د نور سبحان شری ولم يدخلوا داخل دي ولو دخل 10 فرادا او كذا لس كسان جدا جدا داخل شو نو كان النفل للاول خاصه انعام بس بدل الاولي ده ملاوي يسلف وليه لانه الاول من كل وجهين زګه جدا اول په هر طریقې سره وكلمه كل يحتمل الخصوص او كلمه كل احتمال د خصوص لري لکه پوښتنه مې معنی د خصوص مې احتمال لري کنه کلس کسان په جمع باندې داخل شو نو هر ارتبه جدا جدا انعام ملاويږي او که یو کس داخل شو کلمه د کلی ویل یو کس داخل شو نصب اولنی د انعام ملاويږي نور د باندې ملاويږي وسوي وفي كلمه من يبطل النفل ككلمه من بقوي جلسي من دخل هذا الحسن اولا فله من النفل كذا او لس کسان په جمع باندې راغل نو بیا به ته انعام نه ملاويږي یو ته هم نه ملاويږي او که یو پکې داخل شو نو یو ته بیا ملاويږي واشوي وفي كلمه من يبطل النفل او نفل او كچت په كلمه من کې باطلي کې نفل لا انعام اين قال كتدوي من دخل هذا الاسم اولا سوچ داخل شو دي س دي صوتوي اسم ما سمعنا وكلا قلعه اول فله من النفل كذا من بار بدمري فدخل 10 معا او لس كذا بجمع من داخل شو لا يستحق احد منهم يوكس بو مستحق لدينا وليه لان الاول اسم لفرد سابق دخل اولا ذکر اول هغه ته ویل کیږي چې هغه فرد چې هغه مخکې وي دا دخول د اول وي ولم يوجد هو انا مندل شو يعني يو فرد ولا مندل شو بل وجدت داخلون بل كم مندل شو الدير كسان الاولون وكلمه من ليست محكمه في العموم او كلمه من چنن دا لك پر عموم کې چنن دا محکمه نه ده مضبوطه نه ده کدا مضبوطه وینو دی به اثر کړو بیا پر اول کې خونه لري کړه وكلمه من ليست محكمه في العموم او كلمه من چنن دا محکمه نه ده په عموم کې حتی تقدر چاغه اثر وږي په تغییر لفظ اولا بدلول د لفظ اولا کې بخلاف كلمه كل والجميع فخلاف د كل او د جميعنا فانه يتغير بهما قوله لکه بری سره بری کل سره په جميع سره د قول چنن بدلیږي اولا ولو دخل 10 فرادا او کچته منی ویل او بیا لس کسان داخل شو کوله با جواز داخل شول يستحق الاول النفل نو لاولنه بیا د نفل مستحق خسف دون الباقي نور باندې هغه پوه شو مې باندې وز د دې نه اخو جدي کنه نو دا عام چې پای کې عموم راغلی او د عارض د وجنه لکه د وزې د عام د پرنی شو دا بس وې ما شروع کوم دا ټیم شته لا وسبب بیا 2 صفحې ان شاء الله ها